الرحمن الرحیم. احادیثو کې د صف د سیده کولو ډیر فضایل راغلي دي او د صف او د سیده کول مانځه کې چې خلک کله ودرېږي نو هغې لره پکار دا دی چې په صف کې سیده ودرېږي. موږ جوماتونو کې خلکو ته ګورو منځګزار خلک ټول عمر په جمع سره مونځ کوي، لیکن د جمع د مانځه په صف نه پوهېږي. یو مخ خوا ته وګورئ بله مخ خوا ته وګورئ، خو لیکن داسې نه کوي چې خپله خوا ته وګورئ خپله خپې صف سیده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صف باره کې فرمایلی دي سووا صفوفکم. نبی علیہ السلام خلکو ته وفرمایل ای خلکو تاسو صفونه سیده کوئ او د مانځه د صف سیده کول دا د مانځه د پوره کېدلو یو حصه ده، د مانځه د پوره کېدلو یو حصه ده. او یو حدیث پاک کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سووا صفوفکم، ای خلکو خپل صفونه د مانځه په وخت کې تاسو سیده کوئ. لا تختلف قلوبکم، د دې دپاره چې ستاسو زړونه مختلف نشي د یو بل نه. چې کله صف سیده نو خلک کلیوال خلک په اتفاق باندې، چې کله مسلمانانو صف راني نو خلک به باتفاقی، خلک به باتفاقی او د صف تاسو برابروي لکه څنګه صف چې ملایکې د الله تعالی مخې ته چې کوم دی ودرېږي صفې برابر کړئ. او په صف اول باندې ملائکه چې کم دی ولا دعا غواړي، چې کم خلک په صف اول کې ودرېږي هغې دپاره ملائکه دعا غواړي چې الله په دې خلکو باندې رحم وکړي. نو د صف سیده کول صحابه کرامو رسول الله به تر هغه وخته پورې مانځه ته نه ودرېدو، نیت به یې نه تړل چې تر څو پورې به صف سیده شوی نه و. نو لهذا ټولو مسلمانانو له پکار دی چې کم خلک منځګزار دي چې هغې په صف کې اول امام صاحب راوګرځي خلکو ته وایي صف سیده کوي او په دې باندې خلکو لره خپه کېدل او غصه کېدل هم نه دي پکار چې ما ته ولې مولوي صاحب د امام صاحب ویل یا استاد راته وایي چې صف سیده کړه. زه خو ځان له چې کوم دی یو پښتون یم یو مشهور سړی یم، دا کار دی مسلمانان نه کوي. بله دا ده چې ګوره خلک دي د امام صاحب نه مخکې نه ودرېږي جمعې ته، دا په امام صاحب باندې ډېر بده لګي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو خلکو ته ویلي وو چې خلکو تاسو مه ودرېږئ، چې کله زه ودرېدلم نو بیا تاسو چې کم دی ودرېږئ. نو په کار دا ده چې اول امام صاحب ودرېږي بیا خلک ودرېږي. زموږ د دې دور مقتدین او هغه په مخه باندې مولوي صاحب ټیم پوره دی ودرېږه مولوي صاحب ټیم پوره دی، د هغې خیال دا چې دا مولوي صاحب ګنې په ټیم باندې نه پوهېږي ګړۍ باندې نه پوهېږي. نو لهذا دوه مسلې وشولې، یو مسله د صف د سیده کېدلو او دویم مسله د حدیث کې راغلل چې نبی علیه السلام فرمایي تاسو د امام نه مخکې صف ته مه ودرېږئ. نو لهذا چې کله صف سیده نو د برکت سره به په کلیوالو خلکو کې مسلمانانو کې اتفاقي او د اتفاق برکت به دی چې مسلمانو په ټوله دنیا باندې غالب وي. اوس په کلي کې بې اتفاقي ده، په کور کې بې اتفاقي ده، د هغې وجه هم دا ده چې د مسلمانانو د جومات صف چې کوم دی وران دی. نو لهذا هر منځګزار لره پکار دی چې خپل صفونه چې کوم دی برابر کړي او صف سیده کړي.